یوه میاشت مخکې زه عمرې سفر نه رالم نو اکثر زه په دې جلسو کې دا یو شعر ډېر زیات وایم نو چې کله موږ طایف ته لاړو طایف کې مو عمره کوله نو هلته د سوات ملګري ول یو ملګري زه وپېژنم دا خو مفتي صاحب دی نو ما ته وایي مفتي صاحب ته چې کوم شعر په جلسې کې وایي نو خو طایف کې ولاړې احرام مو تړلی دی او 200-300 کسان ولاړ دي ما ته مفتي صاحب اکا شعر وایي کوم چې ته په جلسو کې وایي چې طایف سره دې احرام تړلی دی او ما ته هغه کس وایي مفتي صاحب اکثر په جلسو کې هغه شعر وایي نن به مخامخ وایي طایف کوڅو کې ولاړ یو نو ما احرام تړلی دی او زه ورته یم ای طایفه ګیله من یمه ګیله مې درنه کېږي بېګونه مې چې جانان په کاڼه ولې او لاس دې مات شه چې په دروس جهان رسوا شې معشوقې د پاک سبحان په کاڼو ولې رسول الله مبارک دین دپاره کاڼي برداشت کړ قربان د صحابه کرامو نشم داسې ژوند دې تېر کړ او صحابه کرامو رسول الله مبارک سره داسې زندگی تېره کړله چې انس رضی الله تعالی عنہ قبر ته ولاړ ده ویا قبرو اتدری من التي جئنا بها الیک چې کله رسول الله مبارک لور دنیا نه لاړله انس قبر ته ولاړ ده ویا انس قبر ته وایي او خطاب ورته کوي یا قبرو اتدری من التي جئنا بها الیک وقبر خبر تا ته څوک روان ده یا فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم انس قبر ته ولاړ ده خطاب کوي وقبر تا ته د محمد رسول الله لور روانه ده وزوجته حضرت علی کرم الله وجهه چلرم خلیفه حضرت علی کورواله ده او د حسن او د حسین مور ده قبر نه آواز رہی دا دا حسب او نسب ځای نه ده بلکې دې قبر کې د انسان نیک اعمال چلېږي او چې بیا کله انس رضی الله تعالی عنہ دنیا نه روان ده انس هغه صحابي ده 10 کاله د رسول الله مبارک خدمت وکړلو رسول الله مبارک 3 دعا ورته کړې وې انس الله دې مال کې برکت واچوه الله دې اولاد کې برکت واچوه الله دې ژوند زندګۍ کې برکت واچوه رسول الله مبارک دعا ورته کړې وې او چې کله دنیا نه روان ده موږ چې کله دنیا نه روان یو وای پلانکي باندې مې پیسې پاتې دي تاسو به واخلو پلانکي را باندې قرضه ده پلانکي ځای کې مې جایداد ده پلانکي سره ده پلانکي سره ده انس رضی الله تعالی عنہ دنیا نه روان ده زلقدن ده سر ته صحابه کرام ولاړ دي زلقدن ده آخري گفتار ده آخري ساده روح روان ده انس صحابه ته اے صحابه چې کله دنیا نه لاړ شو په ما باندې عطر مه لګو سجدې ځای باندې مې عطر مه لګو په ما باندې خوشبو مه لګو ما سره د محمد رسول الله د جسم خاله مبارکه موجوده ده زما کفن باندې زما تندي باندې زما ټنډې باندې زما جسم باندې به محمد رسول الله خولې ولګو چې زما جسم نه مشکو د انبارو بوځي قربان دې صحابه کرام راشو خلک وایي صحابه اوس کړی دي زه عمرې په سفر باندې تللی وم غزوه احد جنگ ده مشهور هغه کې د نبی علیه الصلاة والسلام او یا صحابه کرام شهیدان دي په دې کې د نبی علیه الصلاة والسلام تر چچا امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید پروت ده ټوکړې ټوکړې پروت ده صحابه ګرځي امیر حمزه چرته ده محمد رسول الله ګرځي امیر حمزه چرته ده امیر حمزه پیدا کړو رسول الله مبارک ورته ولاړ ده چې کله وکتل چچا یې ټوکړې ټوکړې ده امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ جسم ټوکړې ټوکړې ده خپې جدا لاسونه جدا سینه چیرلې ده حتی زړه راوبسلی ده د امیر حمزه وجود ټول ټوکړې ټوکړې پروت ده رسول الله مبارک جسم ته ګوري رسول الله مبارک په چغو چغو ورته جاړي وی ای زما چچا ستا زما چاولي حق ادا کړو صحابه کرامو دا قربانۍ ورکړې الله دې موږ ته صحابه کرامو په نقش قدم باندې ژوند نصیب کړي ملګری ستړي دي که چېرته ژوند بیا وفا وکړه به انشاءالله تفصیلي بیان کوو تېر کال ما تاسو تفصیلي بیان کړی و که نه انشاءالله که ژوند بیا وفا وکړه زه به تفصیلي بیان به کوو علما ډېر راغلي ول ما له خو یې مازدیګر ټیم راکړی خو ډېر زیات نه وخت شو
الله دې مونږ ته عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. خو خبره کوم ان شاء الله عزم نیت پکو چې ان شاء الله چې کله هم روح الله سے مونږ ته حکم وکړي ختم نبوت اجتماعي ان شاء الله ټول برزو ان شاء الله شرکت پکو کنه ان شاء الله. مرګ حاسه بدنام دې تکلیف خو زندگی ور کوي مړه چاته سنوي دردونه خو ژوند ور کوي او ژوند داسې کوا چې زندگی درته حیران شي مرګ داسې ګڼه لکه چې خدای چاته خاني ور کوي. د یو څو اشعار وای بس بیان بس کوم مناسب تاسو ته دعا بیا وکي. وای راشه تاریخ د پیغمبر وګوره شهید غخونه زخمی سر وګوره. راشه تاریخ د پیغمبر وګوره راشه تاریخ د پیغمبر وګوره شهید غخونه زخمی سر وګوره. الله صحابه کرامو ډېرې قربانۍ کړې وې. الله دې موږ ته صلی څه فرمایي اصحاب کندجم فبأیهم ابتدیتم اهتدیتم. زما هر صحابي په مثال د اسمان ستوري دي او چا د کوم صحابي اتباع وکړه الله رب العزت په نجات ته ورسوي. چې کوم سټیج سیکرټري و سفیر الله صاحب ویل دلته بیماران دي بچي کینسر ده الله دې ورته صحت نصیب کړي. کوم ملګرو باندې ګرځي الله دې اسباب جوړو فرمایي. الله دې ټولو ملګرو مشکلات ختم کړي. الله مو دنیا او آخرت ښایسته کړه. ډېر وخت نه راغلی دلته مو انتظار وکړو علما خبرې مو واورېدلې. الله دې تاسو دنیا او آخرت ښایسته کړي. الله مو خوشحال لره. الله دې ډېره کامیابي درکړي او ان شاء الله دا علما دعاګانې درته کوي دغه دعاګانې الله قبلوي. دا علما به تاسو ته دعاګانې کوي ان شاء الله. روح الله صاحب ته الله ډېر عمر ورکړي. د خاص کر دا نن پروګرام کې نور الدین آغا صاحب حافظه الله کوټې نه راغلی و. ستاسو دپاره غریب دومره محنت کړي و رنګونه رابطې او تاسو ته درته راوستو. الله دې ته مال اولاد زندګۍ کې برکتونه واچي. دعا هم ورته کوو ملګرتیا هم کوو او په هر میدان باندې ورسره په نر باندې ولاړ یو ان شاء الله. دا د ختم نبوت اجتماع ده. قیامت سخته ورځ وي او دا به موږ تاسو ته هلته په شمال راځي ځکه قیامت سخته ورځ هر انسان به وایي یا رب نفسی نفسی نفسی. سخته ورځ وي ټول خلک به وایي یا رب نفسی نفسی. ټول انبیا به وایي یا رب نفسی نفسی. ټول صحابه به یا رب نفسی نفسی. هر طرف نه به نفسی چغي آواز به راشي یا رب امتی امتی. خلک به حیران امتی چغې څوک وایي. ټول خلک چې وایي محمد رسول الله وایي. قربان شم د محمد رسول الله نه. دنیا ته راغی یتیم ده پلار یې نشته شپږ کاله عمر د مور دنیا نه لاړه. چا ورته له محمده مور دې وفات شوه. نبي علیه السلام اسمان ته سترګې کړې رب ذوالجلاله مور دې دنیا نه لاړه. په چغو چغو رسول الله مبارک جاړي یتیم ده پلار یې نشته مور یې نشته خیرخوا څوک نشته یتیم ده یتیم. وای دا څوک چې زمونږ وړې حوصلې په کار اړولي بیخي لکه د غرونو سلسلې په کار اړولي او چې ته مې د جفا په کار اړولې خطبه جارم ماتېږي خامخا چې څوک شیشې په کار اړولي. او عجبه دغه خلک د امن داویدار شول چې څوک زمونږ امن قافلې په کار اړولي او په توره نیمه شپه ترې د شهید بابا جان غواړي یتیم لیونی شوی د ادې په کار اړولي. رسول الله مبارک یتیم ده شپږ کاله عمر ده. څومره خو تکلیفونه برداشت کړ. موږ د عمرې سفر کې وو مکې نه مدینې ته تللو 15 غنټې سفر مو په ګاډۍ کو. معنا قربان سره رسول الله مبارک دا په خچرو باندې په اوښانو باندې پایدل سفر کړی وي. ته مړه غارې سور ته خو وګوره ته غارې حرا ته خو وګوره ته غارې سور ملګرتیا خو وګوره. مړه موږ داسې خو ټول بې وفا یو. ملګرتیا خو ابوبکر صدیق او رسول الله مبارک کړې وه. چې کله غارې سور ته لاړل نو نبی علیه السلام ورته یې ابوبکر صدیقه نور سفر نشم کولی ازغي دي لارې کډې وړې دي سفر نشم کولی. ابوبکر صدیق ورته یې ای د ما محبوبه ای د الله حبیبه ولې خفه کېږې. ابوبکر صدیق راغی رسول الله مبارک په اوبو اوږو باندې کېنه او غارې سور ته وخېجو. او چې کله غارې سور ته ورسو ابوبکر صدیق راغله غارې سور کې څومره سړي ول ټولې بند کړ ټولې صفا کړ. نبی علیه السلام ته یې راشه. نبی علیه السلام راغی
غار سور ته ابو بکر صدیق خپل خپا ایود کې سړی ته ورکړی وسې باندې وی چې داسې دي څه تکلیف ورکړي او کفار دا نبی سم د شهید نه کی چې دې ټین کې مال ټک ورکړ ابو بکر صدیق سترګو نه اوښکې روانې دي په جړاش هغه اوښکې په نبی علیه السلام په مخ باندې ورلې چې کله په مخ باندې ورلې نبی علیه السلام ته یا ابو بکر صدیق ولې جاړې وې دې الله حبیب صدق راکړ نبی اسلام حاضر شسو کې اچ حاضر ش مارو زناور مال نبی اسلام ورته زما ابو بکر صدیق یار ته ټک ولې ورکو هاي هاي ما سورته اے دې الله حبیبا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کړو چې دغه رسول ته محمد رسول الله رضی اے دې الله حبیبا شپږ سوه کاله اوه سوه کاله مې ستا دیدار ته انتظار کړی و ما چې زه به د خپل محبوب دیدار کوم شپږ سوه کاله مې تا دیدار ته انتظار کړی و غار سور سره ما ویل چې د خپل محبوب دیدار به کوم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا محبوب حسن نہ قربان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے تو ختم نبوت غیرت کو انشاءاللہ کہو بھائی انشاءاللہ کہو بھائی انشاءاللہ سوک سوک ما تو مفتی صاحب دے اجتماع میں عزم دا نیت میں دا وعدہ میں دا انشاءاللہ پا ختم نبوت پر ٹول غیرت کو انشاءاللہ کہو بھائی انشاءاللہ پیر صاحب بتاس تو مختصر خبر کوي دعا به غواړي کوو به ان شاء الله ټول مدر راته نازي کوو به ان شاء الله ختم نبوت کوو به ان شاء الله کنه څوک څه کوئی ماته مو صاحب ان شاء الله ژوند به نبی اسلام په عزت باندې قربانولو ته تیار یو رښتیا وای رښتیا خبره ده قرباني به ورکوو ان شاء الله ورکوو به ان شاء الله کدا مال قرباني را قربانو به ان شاء الله کا جان قربانی والا قربان انشاءاللہ زندگی باقی صحبت باقی نماز سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے